بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قابل صد احترام زماد دیوبند علماء و ترجمان زما رور زما د مادر علمی بچه زما د اکابر و د اسلافو نخه گران و عزتمن اکبر علی حقانی سے زما د باباگان و زما د باباجیگان و روحانی بچه مولانا نثار صاحب دامت برکاتهم د دغه مدرسې اساتذه کرام علماء کرام طلباء کرام حفاظ کرام د دغه علاقې اوسیدونکو د الله په نور باندې منور خلکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمونږ ورور تفسیر د قرآن د بیان وینا یې دله وکړه عزتمندو نن د الله رب کریم احسان دی یو کال پس بیا الله مولا کریم په دغه خاوره باندې د خپل علماء کرامو په څنګ کې د خپل مقصد باچا د خپل قائم علي شاه لالاجي د بچي د خپل رواره د سوچ او د فکر د لاندې یوه ګلدسته الله رب کریم په دغه میدان باندې راغونډه کړه عزتمندو د مبارکباد مستحق یې هغه مور او پلار دا دی خو څه ډېر لوی غوبل لګولی دی ورته یې لږ په کلار شه مړه عزتمندو زمونږ د ورور تاسو نه وویلې رمضان را روان دی په رمضان کې مونږ اعتکاف کوو که نه ټولو مؤمنانو مسلمانانو له وایم چې اعتکاف په کوئ خو موبایل به ځان سره نه وړئ په ایماندارۍ کې اعتکاف کوئ والله که سبق وایې قرآن ته کښېنئ ټوله شپه مو هغه غوبل لګولي که یاره بس ناستې مو اعتکاف ته ناستې مو بس د واده ته کوم او بس ته مې م یادولې ډېر مې یادولې یا لکه داسې د خوړ مې خیرات دی ناست اعتکاف ته انډرایډ موبایل دې راغسته دی پوره لویه لانجماري دې شروع کړې ده کښېنه چې کوم زمونږ د جوماتونو مشران دي هغې ټولو نه مې دا درخواست دی چې کوم سړی اعتکاف لکینی دا موبایل ته نه والی دا موبایل ته نه والی د قرآن ختم له مونږ ودرېږو مونږ وایو چې درې څلور ختمونه مو وکړه مخکې حافظ یوازې ځان ته ولاړ هغه سر نه والي تر وناسه پورې قرآن وایي مونږ د کاوې د پیالۍ نه نیوزګار کور ته راشو مور رانه لاسونه چاپېره کړي چې زوی مې پنځه ختمونه وکړه ختمونه یې چېرته کړي دي پنځه چارکې ختم کړ په دې هم نه کېږي دوستانو په رمضان کې به مو معاملات صحیح کوئ معاملات به صحیح کوئ وخت کوتاه دی دا موضوع ډېره غټه ده الله رب کریم دې تاسو له د خپل ناستي اجر او ثواب درکړي خو ضرور دله زه دا وایم که تاسو دا غواړئ چې مونږ د ایمان په حالت کې د روژه هم تېره کړو دا لیلة القدر دې په مونږ باندې راشي مونږ دې په پاکۍ کې روژه تېره کړو نو د اوسه ځای نه به زړه پاکوئ دکانداري غلا به نه کړي ملاوټ به نه کړي ذخیره اندوزي به نه کړي شی به ګران نه ورکړي دو نمبري به نه کړي د کپړې والی دو نمبري به نه کړي د خوراک د څیزونو خرڅولو والی دو نمبري به نه کړي قصاب غوښه خرڅی د کیمې په ځای باندې به د چرګانو اینې او شاټینګ یې نه میده کې
کلمې به پکې نه میده کې لرې به پکې نه میده کې سور رنګ به پکې نه اچې مسلمان له به دوکه نه ورکې زما او ستا نبي د خدای فرمایي من غش فلیس منا چا چې دوکه وکړه هغه زما د امت نه دی مونږ د اوسه ځای نه د دوکو د فراډ تیاری شروع کړی دی هغه ملکونه چې هغه کلمه هم نه وایي هغه مونږ د دین دشمنان ګڼو هغه وایو مونږ چې دا د مسلمانانو دشمنان دي هغه له چې دا پته لګېدلې ده چې د مسلمانانو پاکه میاشت را روانه ده هغه هر یو شی ارزان کی کپړې ارزانې کی د ماشومانو کپړې ارزان کی سویټ ارزان کی کجوري ارزانې کی چې غیر مسلم دي بلکې غیر مسلم دا شهادت کوي چې د مسلمانانو کومه د اختر میاشت راشي او د دې اختر وي نو موږ دپاره هر یو شی ارزان شي دی په برکت زمونږ حکومت موږ له ارزان راکوي او موږ مسلمانان یو موږ مسلمانان یو د اوسه ځای نه مو تړون کړی دی او بیا په دوکانداران په یو بل باندې ګرځي ګورې چې زه ګران ورکوم ته به ارزان نه ورکې ته به ارزان نه ورکې ګوجرو لوان چې په پیو کې ملاوټ به کوی د غوا په یسم نړی وي ملاوټ به کوی دو نمبري به کوی ګورې ما دې په خدای قسمې خولې له مو قوری چولې هسې کنزل به کوی وینا به کوی فحش مو وایې فجور مو وایې د جومات سره وابستګي اختیار کړې د منبر او د محراب تقدس وپېژنې د علماو پټکې وپېژنې د بابا دستار وپېژنې د الله رب کریم د مغفرت د میاشت وپېژنې چې رور مې دته وضاحتکو لیلة القدر خیر من الف شهر لسو ورځو له کېناستې اعتکاف له کېناستې بس د قرآن سره تعلق شروع کړه داسې مه کوو چې دلته کې ته د قرآن سبق او انډرایډ موبایل دې ځان ته نیولی او سر خوځوې چې بھائی اوس بس دواګانې درته کوم مړه ستا دوا قبلېږي سړی په کلار کښېنه جومات کې دې ګپ شروع کړی دی نه کېږي داسې دوستانو طالبانو د الله رب کریم احسان دې در باندې او خصوصا هغه مور او پلار چې د فتنې په دور کې خپل بچی د لاسه ونیوه د ګوتې ونیوه او خپل مربي له خپل استاد له خپل روحاني بابا له راوسته او وینا وله کوي چې زما دې بچي ده د الف با تا سانه تر وناسه پورې قرآن وښایه قرآن وله یاد کا مادر علمي له د مفید الطالبین نه شروع کا سبقونه وایي تر دوره حدیث پورې لاړه محدث ته جوړ شه حافظ ته جوړ شه مفتی ته جوړ شه یقینا هیڅ شک نشته د الله لا تقنطوا من رحمت الله دام کې دی شي چې زما په دې بچو کې په میره کې الله رب کریم بادشاہ ګل بخاری پیدا کی شیخ عبدالحق رحمهم الله ټول د خپل بچیو سره مینه کوي دا زمونږه مادر علمي ده مدرسه ده شکر وباسئ الله رب کریم د رحمت تصوري په شکل کې زمونږه بچي دی الله ژوند ورکړي مقصد باچا نه د ستاسو دوست دی د ستاسو هم بچی دی ستاسو په تعاون ستاسو په برکت سره د دې اساتذه کرامو د مینې او د محبت په وجه باندې نن دا ګلدسته دا محفل د قرآن جوړ دی تعاون کوئ په دې شیز کې دغه به هم په کار راځي اخراني خبر ده لکو اذا مات الانسان انقطع عمله چې کله یو سړی وفات شو د هغه هر یو عمل ختم شو الا من ثلاث درې څیزونه صدقه جاریه په خپل ژوندون باندې پلارانو داسې عمل وکړي چې الله رب کریم بعد الموت چې تا په قبر کې کېدي چې ستا اکاونټ د رب سره کولاوي نو په ژوند کې چې الله رب کریم د تمال درکړی دولت یې درکړی دی نو په خپل ژوندون باندې د هغې مصرف د اعلی کلمت الحق په ادارو کې وکړه هغه دیني مدارس دي په دې کې وکړه لکه ستا بچی چې تا د دین تعلیم ولني ورکړی والله تعالی غسل هم نه درکوي تعالی کفن هم نه اچوي تا په خبر کې هم نه درکوي مله یو پیپړه غوا در پسې حلاله کړي بس دا جي ډېر ښه سړی و دا جي والله چې دې طالب نه و جوړ کړی که نه دې منبر او محراب والا لني مخامخ کړی والله که دله د سړي زوی جوړ شي ته داخلې که وایه ورباندې سبق پې وایه په ایچیسن کې وایه برنحال کې وایه په سیټي سکول کې پې وایه په هر ځای کې پې سبق وایه خو د شریعت ته چتری د لاندې سار وختي را پاسه پلاره ته په خپله هم را پاسه چې ستا بچی ستا تقلید کوي پلاره ته چې په کور کې سار وختي
لس بجې د خوب راپاسې ستا بچی ستا سنت ادا کوي هغه 11 بجې راپاسي چېرې دا جنن د وخته نه 10 بجې پاسېدلی او بیا ته دا هم وایې چې زما په کور کې برکت نه و خاورې به برکت چې ته 10 بجې راپاسې بیا ستا په کور کې بیبیانې ستا بچی ستا بچي 10 بجې راپاسي ستا په کور کې د مونځ اهتمام نه کېږي د قرآن عظیم الشان اهتمام د وینا نه کېږي ستا بچي سهار وختي سپاران علي هغه مدرسې ته نه ځي چېرته به برکت راځي بیا موږ وایو چې زمونږ برکت نشته برکت د قرآن سره راځي دوستان مونږ چې په کومه کمره کې برکت وي قرآن عظیم الشان پروت دي هغې له ټي وي شریفه دننه کو مونږ وایو چې د قرآن بې حرمتي کېږي بچي لی ورکو چې دا جومات ته یوسه کور کې برکت ته کوم ځای نه راشي د وینا والا څوک وي پخوا به دا مشران راغلي والله کچه جوماتونه وو چې کچه جوماتو مشران پکې وو ایمان مضبوط و هغوی به قرآن نه وویلې بسم الله به ویل او په یو کرښه باندې به غوته ګرځوله ځانونه به کېده دغه ټیم به مشران ټول موجود وو اوس الا ماشاءالله ډېر کم مشران دي چې هغه په جوماتونو کې جومات ته د بینک د غټه تاله لګېدلي امام به بزور را پاسې چې خانه راشه د تاله کولاو که زه جومات ته ننوځم سپلای مونږ نه پرېږدو ټوټۍ مونږ نه پرېږدو شیشه مونږ نه پرېږدو بیټري مونږ نه پرېږدو یا لکه دلته د انډیا نه مودي خو څوک نه راډېږي خو دغه مونږ مسلمانان یو غیر تربیت یافته که نو چې تر کومه پورې د علماو په څنګ کې نه ناست تر کومه پورې د زده کړه د قرآن نه کړي تر کومه پورې ته د منبر او د محراب او د خانقاه د تقدس نه نه خبر تر هغه وخته پورې ستا جومات د تاله نشي لرکېدی زمونږ جامع اسلامي جومات دی نو حضرت تشریف فرما دی خیرنۍ خبره درله کوم نه غل دومره هوښیار دی ګوره هغه سلور هغه ټوټۍ وي قیمتي نو یو ځای کې به کېناستو او دس پې کولو او په هغې کې به د پلاستیک ټوټۍ بیا ټیټ کوله چې د اوبه دې نه نوځي چې پته نه لګي چې د دې ځای نه موږ چې راغلو وموکتو زمونږ د جومات هغه چاچا نو غونډې ټوټۍ پکې د پلاستیک پې هغه نورې ترې نه غونډې ځان سره په لفافه کې اچولې وې وړې وې جومات کې سپلی نه وي غیر تربیت یافته الحمدلله تاسو له الله بچي درکړي دي نن د قرآن محفل دی کال پس بیا مقصد باچا ګلدسته جوړه که ښایسته ښایسته علما کرام راجمع دي الله رب کریم دې دغه بچي زمونږه د آخرت شفاعت وګرځوي الله رب کریم دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د مدرسې دا تقدس دې زمونږ په ځیګر کې پیدا کړي رب دې زمونږ د علماو په ژوند کې برکت واچوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين